مفتي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم وکې دا مفتي صاحب ماته خبره وکړه او دا خبره وکړه چې مفتي فرید صاحب توهین ماته پیش کا ماته ته وی چې هغه وی کدا کار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه کړی دا په پیغمبر دروغ دي دروغ توهین دی کنه او تا بیا وی دا استوب دی دا څه شی شو مفتي صاحب بیا تا ما بیا وی دا پتا وا کنه په دغه وی چې هغه وی چې منفصلا مفتي صاحب د فرض با سره روان دي متصل هغه ته د سنت بعد منفصلا وای و د سنت نه بعد هم چې ده بالتزام جایز ده بالالتزام څه ته تا وی هغه جایز ده او مرد علماء دیوبند پیل کړه مفتي صاحب بیا مطلق سنت وکړه علماء دیوبند وی د نبی سلام نه سره ثابت نه دی هغه د مطلق سنت دغه قاعده سنت نو ورسته چې دوا دغه قول کوي دا وګوره بیا وی مفتي منیر مفتي صاحب چې مفتي منیر زما د جماعت کسته وستا ماته وی بر په دفتر کې جناسو دومره غټ دجل کې تا وی زه مفتي توصیف سي ماته وی چې زبر تعالی د مفتي منیر د خلاف د کوپر پاتو د پنځپیر د مرکز نه اخلا پهلا الته ضمانتي پاتوي غوړي دغه په کوپر باندې او بیا سره جماعت کسته دروغجن دروغ مو آیا بیا وی دستور مفتي سي دستور قانون ته وی یو اصول ته وی زمونږ دغه اصول لیکنه بیا وی دا کتاب تا وی چې دا کتاب احمد سید خان متعالی لیکل ما دغه کتاب کې دغه په حواله موږ دغه موږ نه منو بیا وی بخاری کې ورکه بخاری کتاب راکا دومره دجل لوکو وی ګوره وی غیر مقلدین چې بخاری صحیح کتاب دی د ما مشهود په قران حدیث کې نشته زیم استاغه مشهور ما ته یو پیغمبر ولې دا ټول صحیح دی او ته په پیغمبر چې صحیح د حدیث دی کنه دی راکا بل دی وی مفتي دغه خبره پریدا دی وی دا شیطانانو لیکل دی معتزله پکې دي شیعه واپس پکې دي داګه جو خو ترانه کوته سره سکے دغه پیغمبر نه ولې دا پیغمبر ولې وی ما ته پیغمبر چې بخاری ټول صحیح دی زمار ته جهاد خلکو ته وایا زما ته پدې کې شاګرد دی نو نبی اسلام ته ما ته پلان ویلې دی چې دغه ته روان دي دې جواب دیونه کو بیا وای مې که سما خر کې عادت شي مفتي صاحب ما ته دغه تعویل دی شیطان ها دیوبندي عالم وای دا ما خو نه ویل کنه دغه جو ما نه ویل غواړي بیا وای رای سنت کې ویل دعا باندې راکه رای سنت هغه وای کده سپون نه بعد شي هم جایز نه ممنوع ده پدې کې داسې شي فکور کې موږ نه هغه د جنازې نه بعد وای دي خدانه د شپې غواړه هغه نه ما پته اعتراض نشته هغه وای د جنازې کې کده سپوب ماتول نه مخ کې کده سپوب نه بعد یو مخ کې دا بدعت دا ما پیش کو دا عبارت ته راکه دا به ما وای به پر متر واړو دا کې لیکلي پیش کوم وکړه وای شیخ زویب صاحب اډاګي تعزیت لته لوګ راځي دا کتاب دا زما سره کتاب دی ایو خو ومنو وای دارون دیوبند ولا خطا شوی دی هغه کوم کتاب کې سیاست دارون دیوبند خطا شوی دیم خطا شوی دی د لیکلي مولانا محمد ریاضو دا چې تاسو د جامع دارالعلوم کراچي دغه متخصص دی او دارنګ چې دی تعلیم القرآن باغی کې چې تاسو باغی کې استاد دی لیکي وکیدا وای تعزیت کې له کافرو کې عبادتګاو می جانا د لیکلي وای التهم ته کافرو تعزیت لتلی شي پوه او خیر پتاوه کې هم دغه خبره ده مفتي صاحب وکیدا د نیلوی سی عبارت پیش کو وای ما د نیلوی سی عبارت پیش کړو مفتي صاحب کته د مناظره ودره ته په بل مناظره کې بدی ډیر تاوشه پدې کې ما ته صابن کو ما ته وای ما ته علمي اختلاف نه وته زته ته نبوت روح ل اصلا منه که په اعتبار د اوزاو منه بولار سره دي که اصلا منه نو دا ته په خپل پتوا ته وی دی راته وی دی چې وتا هغه پتوا پتا راغله او که په اعتبار د اوزاو منه د ما چر دی وای دا د نبوت مرګ سره ختميږي مفتي صاحب ته جواب دیونه کو بیا ما ته وای ته نرشه او د نیلوی سی علاقې عبارت ته وای دا ما ته بدغه کې وخایا راکا نیلوی سی دغه عبارت ته او بقاو نبوت او رسالت دې ته ګوره یو پرخ بکی مال دغه راکټ په باقي کې ماته د دغه پښ کو چې هغه دغه وته بقاو نبوت او رسالت دا چې د نبوت د ټولي بات ماته وې راکټ کنه بیرته وې ما تا خا بیا تا وې تا ته زما ته نبوت چې ده نبی له سلام د مرنه بعد حقيقي نبی منه کله دا نبوت حکم ده زستا علم ګورما دا به ته دا عبارت د دې پورې وې چې تعالی عبارت عربی درځي کنه درځي یو بداو وې لک صبر کې سلام دی وې شاعر وې وکړه ځل لک وې ما بیا د نور نه باخو بتوي ان الارض لا يبقى زمانين ولهذا قالوا ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الان ليس برسول دا مدلسفه بیا وې وقال ابو الحسن الاشعري دا غبن دی وې والرسول صلى الله عليه وسلم الان في حكم رسالته وحكم رسالته يقوم مقام اصل شيء وې لک څنګه چې عدت دی د مرنه بعد عدت چې دا غیبت دی یا سړی موس او د سیمات شو او د سلطو نو په دې منځ کې دا کوي د پاپالو صلات کې د حکم د صلات کې نبی سم ته قشان دی به دا غي فرض کې دی زمنګ دا چې کوم موږ ماتو به دلته د دیوبند نن پرې خو دو ماتوریدت نن پرې خو دو ماتوریدیان وای دا چې دی وای دا د نبوت چې دی دا د روح صفت ته دا عبارت په دې پورې وي چې تا وګورم چې په دې کې د اختلاف شته کې نشته ما موږ بار نیلوی سی ولې وفات سے نبوت ظاهر نه ہوتا دغه دلیل دی بحر الکلام ولا نه ولا دغه عبارت په دې کې دی دا روح المانی کې دی مفتی سے واسویله وتا وکا خټه ټا واسویله وکا ان شاء الله ها دغه عبارت
دا د نیولوی سي ما چې کم د تا وې دغه عبارت د رولمانه راغسته ان شاء الله پدې باندې مناظره ختم شوه دواړه مخ پدې عبارت باس کو پابل کې ته وې دي زستا د مشر پوښې نبوت بیا در باندې قرض معیار اولویت متعین نکړل نبوت د روح صفت منی اصلا په اعتبار د ازو که د روح صفت منی نو بیا غته وې دوه ډول پتو چې ته وې ختم شوه او کته منی چې دا په اعتبار د مشر دوی د مرګ سره ختميږي او کته په حکم لګي دا تمای اشاعره چې دی هغه وای نبی سلام حکم نبی دی حکم ولګوا ځکه هغه وای دا ټول شوافی دا بیا بس ته خیم دا شوافی مسلک ته ستاسو مشر د کتاب نه ان شاء الله توي پتو لګي بیا د دا ما چې دا دوه کتاب بحر الکلام او المانی باندې ثابت ونه نقله په نیلوی سی باندې خو ته وې دي دا عبارتونه هغه د بحر الکلام لپس پکې دي او دا رنګ چې د المانی پکې هغه نه بیا وې پنځ پیران وې دا چې صد نبی نه دا اخر په ځاو کې دی اصل انسان څه دی وې دا چې مې وستا لاس نشته بیا ته چې مې وګ نشته بیا چې مې پوز نشته بیا چې مې وې دا مې څه ته وای وې دا مې روح ته وای دا څه په جواب وګوره دا وګوره 15 20 سال نو سم ته لیکلې خوښ دغه راوړه خوښ دغه لیکل لک سره کا ما کې ته ما پتا ورشي دی راکا وې پتا ورشي چې دی چې د سما په نبی کې هیڅ اختلاف نشته مفتی سی بو پتا ورشي د روغ مې ته دا چې د مخې په دروغ وای چې هغه بیا پریدي سړیا پریدم نو پتا ورشي کې دی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خطاب سلام کا سنتے وہ کفر ہے خود سنتے بلا واسطہ تو بڑی کتابوں میں علماء دیوان پخپل لیکي خیم وای نبی علیہ السلام چې اوري هغه په واسطه آیا واسطه صدا واسطه خو السلام علیکم کہے په زما پټن کې پخپل رنگ به غلطات مفتی سے بولو السلام علیکم وہ کہہ کسو وای السلام علیکم ایھا النبی یا سو کوئی سلام ہوئے جس کا عقیدہ کہ سلام و صلات کو پہنچایا جاتا ہے ایک جماعت ملائکہ اس کام کے واسطے مقرر ہے جیسے کہ حدیث میں آیا دونوں طرف پڑھنا ہوا ہے دیکھو جو سو کوئی پیغمبر تدا سمجھ دا سو کہ ملائکه ہوتا او رہی ملائکه ہوتا صحیح نو دا صحیح ملائکه وروي چې ملائکه ہوتا ور سیدا سیدا و کسو کوئی نبی علیہ السلام پخپل اوري وې دا کوپر دی پدې ان شاء الله و تا ولې دی علماء دیوان پېښ کوم به مخه اب مسلې روانه موتی سي دروغ باندې اشرف کو جواب کته کې لیکلي موتی تا ته ما وې چې انسان شه دا وې چې تاسو اب کہتے ہیں وہ جس کو ہم میں سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اب غور کہ اس میں کا مصداق کیا اس میں کا مصداق کیا چیز ہے کہ آنکھ نہ گیا منہ اور ہاتھ پھر نہ ہرگز نہیں مفتی سے ہرگز نہیں دیوبندی عالم جدا عقیدہ جدا ما تو ولن دي ټول دیوبندیان کافر کړل بار بار د سما خبره کوي مفتی د سما خبره ما ته ما یادوا ما دا دی په اختلاف نشته ته د تعلق قول کې زم د تعلق قایل ما بیا دی وې دا مې یو اعتراض دی پاتې شو وې دا مشر دی وې چې تعلق د انکار تعلق د قران د دلالت النص ثابت دی او دا چې دا کفر دی مفتی سے چې کم تعلق ثابت هم زما تعلق دار چې مړ ته چې مطلق تصرف نو ته تصرف مطلق ثابت ہے ته مړ او ریو مباغه کې لاندې عبارت مته د لوګو هغه ته د تعلق نه چې وګونو سرکار شروع کی کلاندې عبارت و دروغ دوی کوي وګونو سرکار شروع کی سترګو سرکار شروع کی ته وګونو سرکار هم شروع کی سترګو سرکار هم شروع کی بچیو راوړي کورون ته راځي پاوامل وزي مفتی سي موږ په دغه تعلق بتودا موږ د بل تعلق منکر نه یو خو شو موږ د دومره حیات قایل چې باغې کې صرف سوق دوک پکې محسوسيږي ستا په شان تصرف نه یو مخ کې ساده مشر ته قیمته وي دا تاوي دی وي کبي شیطان هدا دا ما پېښه و د سبا خان صدر کتاب را مخ خلاړ شه نو کوبر شرک عقیده دا درکا دا خوشبو عقیده مال الله کا خوشبو عقیده کې دا مشر دی لیکلی دی په صفحه نمبر 186 96 کې وای هاي مفتی سی کم غم به جوړم استاد غمونه زو وچ کلم وچو دی لیکي په 187 کې لیکلی وای موجودہ زمانے میں عقیدہ رکھنا میں تو اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں مشرق یا مغرب سے درود شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضات حرم میں سما فرماتے ہوئے بھی عقل کے خلاف نہیں 96 کے عمدہ موجودہ زمانہ میں دا عقیدہ ساتل چې دلته موږ درود شریف وایو نبی علیہ السلام الته پخپر اوري نبی علیہ السلام دې نوري دا د عقل خلاف نه د ادب خدا دې چې د محبوب قدمون لاله شه زما سره وسره کا از خیر ما دی وای راکا از خیر راکا مو دې سیبو دی وای کسو کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سما چې دا وای دا دې چې دا مخصوص د دې نږدې سره وای دا خبره غلطه ځکه چې په امام مسلمین کې دا مسلم نکره ده او کلمه د معنا پیدا نکره دا نکره او چیز کله نکره چې په سیاق د نبی باندې واقع شي پیدا د عموم استغراق ورکوي نو جس مؤمن کا قریب یو کبعید نو سوچ تاثیر په قریب سره کوي دا خبره غلطه ده و زما سره راکه مفتی سیبو دا زما سره چي ده جنہیں ما سرک دے رکھا کہ بیت المفتی وہ یا محمد یا رسول اللہ کہنے والا کا اگر یہ سمجھ کر ندا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آواز کو ہر وقت ہر جگہ سے سنتے تو یہ ندا ناجائز اور یہ خیال غلط ہے دادا ما سر رکھا مفتی سے وہ دادا ما سر فاتحہ کا صحیح طریقہ دا 55 نمبر صفحہ دکھا پدی 41 علماء دیوبند وہی دا قیدہ ساتھ جنبی سلام اوری دا اللہ سے پتے دا خالص شرک دے خالص شرک دے ما کی بے پدی بانور والی بشکر دارا
کمو یو ټیم دوه کتاب ته یاره ګوره زد مه کوئ ښه مزدار مو هغه روات دی خیر دی ته مه وایه زه هغه ته وایم ته خاموش بسم الله الرحمن الرحیم بلال مولوي صاحب نهم ترن ووایو ما چې ورته ویلو چې فقهاو اصول داري چې لازم المذهبي لیست بمذهبي بلال مولوي صاحب د هغې نه وتښتېدو تر اوسه پورې په هغه اصولو باندې رانغی نمبر 1 دویم نمبر ما ورته وویله دا ځان سره ونیسه دویم نمبر ما ورته ویله چې د جمعیت علما اسلام والا کفر وقایت تر اوسه پورې په هغې کې زیات نه زیات هلته مفتي فرید صاحب رحمه الله ته راغی د جنازې نه وروسته دعا د هغې ما جواب ورته مخکې ورکړو ټرن کې بیا پته وه حقانیه وچت کړو هلته منفصلا لفظ موجود و د هغې خبره هم ختمه شوه بیا د منیر شاکر خبرې ته راغی دی وایي مفتي توصیف صاحب ویل زه له فتوا در کوم تر اوسه یې لا راکړې نه ده او د فاروقیې والا فتوا منیر شاکر په کوپر ما ته راغلې ده راسره پرته ده بیا عجیبه خبره دا ده چې د ځانه یې فتوا ستا له راغلې نه ده راکوي بیا 3 میاشتې وشوې قرض د تر اوسه پورې ورته نن سبا راته کې تر اوسه نه ده راکړې فاروقیې والا بنوري ټاون والا د کفر فتوی پې راغلي بې زما حسابوي او خپله نه حسابوي دا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا او پنځپیریانو د شعیب علیه السلام د قوم په شان کار کوي بیا وایي قرآن حدیث اصح الکتب دی وایي نبي علیه السلام ته په ویښه ویلي دي ګوره په ویښه باندې یو چا سره میلاویل ستا کتابونو لیکلو دا زیات نه زیات کشف دی کشف او کشف چې د قرآن حدیث کې نه راځي هغه خو د ولي خپلې دغه ځوني خبرې د قرآن حدیث کې نه راځي بیا وایي ستا مشرانو لیکلی چې بخاري شیطانانو لیکلی که دا الفاظ زما مشرانو لیکلي زه په دې خپل شکست تسلیموم البته که ته یې نه لیکل چې بخاري شیطانانو لیکلی دا الفاظ نو بیا دروغ مه وایه په چا باندې بیا وایي شیخ طیب صاحب ما ورته ویل د ډاګۍ شیخ صاحب تعزیت ته راغلی دی وایي تعزیت ته ما د تعزیت خبره نه ده کړې دعا یې ورته کړې د مغفرت مشرک ته مغفرت دعا کول جایز دي او کسان مې هم راولېږل چې جنازې ته ورڅ نو جنازه خو تعزیت نه ده کله مشرک جنازې ته تلل دا جایز دي بیا مخکې وایي نبوت په هغې کې بیا تا ګوره بلال مولوي صاحب زما تا ته سوال لرې چې په یو کتاب کې اصلا مثلا پرېږده ستا مشران وایي صفت د نبوت کې جسم د سره شریک نه دی صریح الفاظ د 3 حوالې ما تا ته پیش لري روح مع الجسد کو نبی کہنا غلط ہے اصلا مثلا خبرې نشته روح مع الجسد کو نبی کہنا غلط ہے او ته د هغې کې نه پی راوښیه بسم الله وکړه مخکې خپل ټایم کې به غواړي بیا مخکې د هغې نه وایي ما ته وایي یہ حکم یاره تاسو خاموش دا ټایم مه حسابوئ ښه منځ کې خبرې به کوئ که نه ما ته مخکې بیا وایي دا حکم د صلات کې دی یعنی نبی علیه صلات وسلام دا حکم ورکړی دی الان کې هلته خبره د مونځ خبره چلېږي د هغې شیخ صاحب د جنازې ته وایي خلک مې ولېږله هلته خبره کوي چې زه نبي علیه هلته ورغې دی ورته دعا وکړه زه دعا خبره کوم تعزیت نه کوم بیا مخکې د تانوي بابا عبارت یې پیش کو ما ورته ویل تانوي بابا رحم الله عبارت پیش کړه هغه عبارت یې هړپ کرګې کتاب یې ورکړو عبارت خو وایه که نه په یادو لګیایي نهم نمبر دی اتم نمبر وایي د تعلق قول زه هم کوم خو تعلق تصرف نه ثابتوم دا ستا مشران یو خو چې ما عبارت پیش لاغوي کوئی تعلق نہیں قسم قسم کی تعلق نہیں ستا مشران دا گورے اقامت البرهان وہ یہ تعلق بدنی عنصری میں صفت حیات پیدا کرنے سے قاصر ہے کم تعلق چمنو دا او مخ کی ویا روح کا جس دے عنصری سے کوئی تعلق سب قسم تعلق نہ ہے اگر تعلق حیات نہ پیدا کئی تو تعلق تصرف بنگم نہیں خل ترزان البتہ بغیر زخی تصرفات جدا خبر ہے اگر تام حج وغیرہ سے دی وبن اللہ تروس پوری کتاب میں اسلام مخ دین مخ پیش کرو دین مخ کی خوشبو والا عقیدے پیش لا خوشبو والا عقیدے سوئی اپنے حبیب وسلم پر کہیں بھی پڑھا جانے والا درود سے وہ روز اطر میں سنوا دی یہ عقل کے خلاف نہیں بلکہ ادب کے خلاف ہے کہ الله ورته ورواوري الله دې دې نه ورته نشي وراورولې البته دا د ادب نه خلاف تر لري نه چې ملګ خپل عقیده د نږدې نه ذکر کړی دا مخکې دې ما د گنگوی صاحب حواله پیش لګ گنگوی صاحب وای په دې کې هیڅ اختلاف نه چې رسول قبر ته نږدې اوري او دلته چې کم پیش کړي وای اگر کسی کا عقیده ہے کہ نبی علیہ السلام خود کی سلام سنتے یو کو خو السلام علیکم کہ یا سلام علیکم اے پمونز کې څوک دا وای پمونز کې زوس پېښور کې ناس مقیده مې دار چې دې نه اوري سنوا دی ولا خبر چې الله ورته ورول دې نه غوړي غوړ ولا چې خبر جوړه خوشبو ولا کې چلی کلی دلته خبره گنگوی صاحب وای قبر ته نږدې اورو کې هیڅ اختلاف نشته په بیرونو چورته کو پروايو او دلته خبره چې دې پیش کړي تعرض چې پیدا کړي اگر الصلاة والسلام التک سوک السلام علی النبی وای التک په خطاب سی وای نو در نرینه اوریدلو خبره کفر در غیمونګم قایلو په زور تعرضات م پیرا کوه به د ذخایر حواله پیش کړه مولوی صاحب دا بتا ته پته ذخایر یو بریلی لیکل دی کفایت الله مولوی صاحب نوم دی ډاګی شیخ صاحب خوریو ډاګی شیخ صاحب نه خپل په ویډیو کې برات کړل ویډیو کې چې درته وغږو ذخایر حواله م پیش کوه د بریلیان دی تا ته مبارک شه څنګه چې تا گمراه غنم دغه ځاغي گمراه غنم دغه عبارت دلته ما ته م پیش کوه ادینه مخ کې زو مولوی صاحب
مار پنځ پیرانو دلته 39 عبارت عقاید پیش 40 نمبر عقیده اعتراضم یو طرف ته نبی سمای انبیاء و موت کوي و آیات النبی صلی الله علیه وسلم د نصوص ثابت د 500 نمبر 526 के वो कुरान करीम के आयत से साबित है कि शुहदा जिंदा है और जब शुहदा जिंदा है तो अम्बिया तो ज़रूर जिंदा होंगे अलग पे इबारतुन्नस सर साबित है दल तिबियावी नीलवी सब नंबर 65 के इसी तरह हिंदू और सिखों का अकीदा भी जैसा कि यहूद और नस्वारा वगैरह के अकायद बात दलते हैं तो और बाज़ मौत के तो कायल है लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि दफन होने के बाद वो अपने कब्रों में जिंदा हो जाते हैं जैसे कि यहूद व नस्वारा वगैरह अकायद बात के मुताले से मालूम होता है वो इदार यहूद और नस्वारा उस सब बता रहे पंचपिरान पर निस्बान खपल पंचपिरान यहूद और नस्वारा शो यहूद नस्वारा यहूद नस्वारा काफिरान नदी मतलब बिलाल उसूल सर काफिरान शो अकीदा नंबर 41 तजम मौली से ममतियान वही वे खजी था शेखुल कुरान पंचबीर सब 132 के लेके वही जो खजर राशि का ना कब्र था वह तसोई औरतों की ज़ियारत पावले सर जब कब्रों के पास आ जाए खजी जिक्र कब्रों तलाशी तो मैत की रूह इस पर लानत करती है दे मड़ी था अजीत रूह पहलीन की या पसीजीन की तो पता वाला गिर खजर आखला दलते वाला इल्म गैब साबित को पंचपेरियान दखपले अकीदे मुताबिक इल्म गैब है रूह ल साबित को दाम वाम तो और दगा इल्म गैब साबित और कुफर दे पंचपेरियान दखपले मतवे मुताबिक बिलाल उसूल सर काफिर शो मगज़म दले अकीदा नंबर 42 शेख तोयब से पिंजक क्लिपों बदी जिक्र सर दिखती हुई छोड़ते और अगर जमहूरियत जायज़ दे और दलते मुफ्ती मुश्तबा आमिर से भी जमहूरियत कुफर दे शेख काबल रामी से पे मुस्तकिल किताब लिखले दगे पे कुफर वस हुए शेख तोयब से द वलीउल्लाह काबल रामी पर निस्बत पे 114 आयतों सर काफिर दे शेख तोयब से द मुफ्ती मुश्तबा आमिर से पे निस्बत काफिर अकबर दे संग चले दियो अकीदा उस खपल की तरह तारुस की दपा के जमहूरियत मसले के इंशाल्लाह दाम द मोर द पोई बशांति हजम के न बिराजी 43 नंबर अकीदा दी वही तबलीगी जमात वाला हलाल हराम हुई तोहफतुल इरशाद और 264 दार दिसी चा किताब दे के ना शेख तोयब से पदी तकरीज निकल दे और जमात अरमान पूरा कर दे सोई वही अल इस्लाह सालिस फ़ी गुलूहिम व इफ़रातिहिम द तबलीगान पर गुलू इफ़रात के फ़मिनल गुलूवी वल इफ़रात देव द तबलीगान गुलू व इफ़रात इन्नहुम युहर्रिमून अल हलाल व युहल्लिलून अल हराम द तबलीगान हलाल हराम व हराम हलाल उस गोरा हलाल हराम वल हराम वल डाकू पर दे किताब वो आदमी मुशरिक हो जाता है डबल किताब वाला दे वही सफ़ा नंबर 181 नबी समय भी तबलीगान दरियो पनिस काफिर वो सोक जो मुसलमानों तो काफिर होई दे बिलाल पनिस बाइन तक काफिरान दिले जा कट्टर काफिरान पंचपीरान मर कीजिए द तबलीग पंचपीरान अकीदा नंबर 44 तोहफतुल इरशाद सब 306 के वही तबलीगियानो निसाब की हिंदुआनो द ईसायानो यहूदियानो अकायद दी शेख तोयब से तस्खत सर दे द तकरीर सर व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना या अय्युहल इखवान फस्मऊ इला हादिल अफवात वल खुराफात मल फर्क बैनहुम व बैन अहल तनासुख व सनवियत वल हाजा इल्ला दीन नसरा व ए खलको द तबलीगियानो पे यहूदियानो किस से फर्क दे व दा खुदीन द यहूदियो द नसरा दे कम से तबलीगियानो पे किताबों पर हिसाब के दे वो सोक तबलीगियानो त काफिर होई तो शेख ज़करिया से देवबंदी आलिम दगा त काफिर होई और द तबलीगी जमात पदे फजाइलों पर किताबों में तमाम जमात देवबंद ताईद दे और मत देव जना पर बयान पारम जोड़ करो चलो शेख ज़करिया से किताबों तबलीगी जमात पर हिसाब की दी दा बिल्कुल सही नहीं तुम को पर शिरक न हो यो पंचबीरी पे खतरों से पूरी न देख करे नो पंचबीरियानो 45 नंबर आके पंचबीरियानो तबलीगानो पर किताबों की कुफर दे तबलीगान पर कुफर से वो प्रसी असवाइक और मसले सब नंबर 91 खान बादशाह से बोल वक़द कतबा हादल मुबल्लिग व दे शेख ज़करिया से लिखल 40 मिन अल खुराफात सलवे खुराफात लई सलाहा अल वजूद मिन फिल अदिल्लतिल शरइय्यति शफातिल शरइयो की दागिर पर हिस्सा वजूद व कुल्लु मिन अल कलिमात दा टोल कुफरी कलिमात शेख ज़करिया से अलग 40 कुफरी कलिमे जिसो कोई दा काफिर शवे न दे शेख ज़करिया से देवबंदी आलिम दे देवबंदी काफिर दे पंचबीरान खपले फतवे मुताबिक काफिर 46 नंबर अकीदा शेख ज़करिया पर किताबों ने कवील में गैब दे तो फिर 296 देवी सबूत पर शेख ज़करिया से वाक़ई नकल करी है सबूत इल्म अल गैब लिगैर अल्लाह खुसूसन लिइम्रअतिन अजूज़तिन फी वाक़िअतिन अजीबतिन वही पदे वाक़ई शेख ज़करिया से बड़े खिस द पर इल्म गैब साबित होला न इल्म गैब साबित होल खुद को पर दे शेख ज़करिया से स्टाफ निस्बानी काफिर शो वो पंचबीरान खपले फतवे मुताबिक काफिर दे मगजू सपन 47 नंबर अकीदा वही शेख ज़करिया तबलीग जमात निसाब की हाजिर नाजिर अकीदा दा सपन नंबर 204 ए द शेख तोयब से तस्दीक कर दे किताब व युफहम मिनहा अन अल इंसान हुवा अल हाज़िर वन नाज़िर फी कुल्ली मकान व मा हिय इल्ला अक़ीदतुल बरीलीन अल्लज़ीना हुम ला यअलमून हुम अन सिरात रह व तबलीगानो पर किताबों के हाजिर नाजिर अकीदा तबलीगान ददू पर निस्बानी काफिर दे सोक जी तबलीगानो त काफिर होय आगे काफिर दे लिहाजा बिलाल उसूल से टोट पंचबीरान काफिर दे अकीदा नंबर 48 शिफा सुदूर सब 42 की वही दे वही उलेमा अन